أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. سورة الجاسیہ مکی سورت تے نازل شید رستو د سورت دخان نام. مخی صورت کی ترغیب و قرآن کریم تا نو پدی صورت کی زجر بورکی مورزین تا سوک جی دا قرآن کریم نا مخ اڑی اغیل بزجری. دارنگے مخ کی صورت کی دا عذاب تذکرہ وا نو دل تکی دا غینا دا بچاو طریقہ خی. صورت تا صورت دہر و تموی صورت الشریعت و تہموی. دعوت صورت بئی نہیں دا اتباع الہوانا او امر بئی پا اتباع دا شریعت باندے. شریعت باندې عمل کوي، اتباع د هوا مکوي، خواہشات پس مزئی. خلاصہ د صورت بئی صورت کے ترغیب دے قرآن کریم تا، بیا دلائل بئی پا توحید باندے، عقلی دلائل بئی گن، زجر بئی او تخویف اخروی بئی تفصیلاً. ابتدانا ترغیب دے قرآن کریم تا، بیا دلائل دی پا توحید باندے، دارنگے نہیں دا دا اتباع الہوانا او زجر دے آغا خلقو تا چیاغی آیاتونو دا اللہ پورے مذاق کئی او تخویف اخروی بئی ورپسے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل دلدی دی کتاب دا اللہ دا طرفنا چی غالب دے حکمت والا. دا اللہ نازل کرلے دبر نے رالی گلے غٹ شانت اشارہ دا. نازل دل دبری نکیگی بلوئی الکتاب کامل کتاب دے، بلوئی من اللہ دا اللہ دا طرفنا دے. نو دا اللہ صفتون ذکر کے چی العزیز غالب دے پار سبانی ارچا باندے. سچی وی نو حکمت والدے، حکیم ذات تے حکمت والدے. نو داغ خبر حکمونا امر نہیں، دا دا حکمت نہ ڈکی. ان فی السماوات والارض یقیناً پا اسمانون و ازمکہ کے لآیات للمؤمنین خامخا نخی دی پکے، دلائل دی پکے دا پارد مومنانو. چکل یو سڑے گوری زمکہ کی گوری، آسمان کی گوری، سوچ او فکر پا کی کئی نو پدے کی دلالت کئی. دا دلیل دتا میلاوی گی پا توحید باندے. بعض سڑے سوچ او فکر کئی
او باز سړی داسي چې هغه د سره سوچ او فکر نه کوي. الله رب العزت ترغیب ورکوي او په دې کې سوچ او فکر وکړي. کله یې انظروا وګورئ کله یې وګرځئ نو وګورئ. دارنګه دلایل د توحیدی په دې اسمانونو کې هم دي نو په ځمکه کې هم دي نو ستاسو په پیدایش کې هم دي نو په دې زنده سرو کې هم دي په دې ټولو کې دي نو په اختلاف د شپې او د ورځې کې هم دي. دې ټولو کې چې ګورې نو ستا ته به یو درس او سبق ملاویږي. لآیات للمؤمنین خامخا نښې دي پاره د مؤمنانو. وفي خلقکم ستاسو په پیدایش کې هم دلایل د توحید دي. وما يبث من دابة او هغه چې خورئ الله د زنده سرونه څومره زنده سر دي نو خواره کړي دي په دې ځمکه کې. په بعضې ځمکه کې یو شی دی په بعضې کې بل شی په بعضې کې ډېر میلاویږي بعضې کې لږ میلاویږي. دا څیزونه ټول خواره کړي په ټوله دنیا کې خواره کړي ټوله ځمکه کې. نو دا څومره خواره کړي دي نو د یو ځای نه بل ځای ته په یو علاقه کې چې ګورې دا ځمکه ده نو په دې کې خواره کړي ډېر شی شونه پیدا کړي نو هغه لګیا دي د هغې نسل زیاتېږي. وما یبث من دابة هغه چې خواره کړي د زنده سرونه آیات خامخا په دې کې نښې دي لقوم یوقنون دا قوم دپاره چې یقین لري. څوک چې یقین لري د الله باندې د الله په وحدانیت باندې نو هغه د هر شي ته چې ګوري نو په دې کې هغه ته ښکاري چې او دا د الله رب العزت پیدا وخت دی د الله پیدا کړلی هغه الله یک یو دی د هغه سره څوک شریک نشتی. واختلاف اللیل والنهار او په اختلاف د ورځو بدلولو را بدلولو د شپې او د ورځې کې الله رب العزت دا ورځ یو شپې بدلی را بدلی نو کله ورځ نو کله شپه شي کله ورځ اوږدی نو کله شپه اوږدی ورځ اوږده کې نو شپه لنډه کې او بیا چې ورځ لنډه کې نو شپه اوږده کې دا به کې بدلون را بدلون کېږي. دارنګې نور چې بدلون را بدلون ګورې کله وړی دی نو کله جمع دی کله بهار دی نو کله خزان دی کله باران دی نو کله شین دی کله وریځ ده کله څه دي او کله څه دي. دا ټول دلالت کوي په دې باندې چې هغه الله یک یو دی هغه نظام چلوونکی دی الله پیدا کوونکی دی خالق او مالک دی. واختلاف اللیل والنهار او په بدلولو را بدلولو د شپې او د ورځې کې الله رب العزت د شپې ورځې بدلی را بدلی. وما انزل الله من السماء من رزق چې الله را نازل کړي د اسمان نه من رزق د رزق نه سر رزق الله نازل کړي د خلقو د پاره. وما انزل الله من السماء چې الله نازل کړي د اسمان نه من رزق سر رزق بعضې من رزق باران ورپسې دلالت کوي په دې باندې دغه آیات فاحیا به الارض بعد موتها نو ژوندي کړل د دې رزق د دغې باران په ذریعې باندې اوبو په ذریعې باندې ځمکه بعد موتها وروستو د وچېدو د دې نه وتصریف الریاح او په چلولو د هواګانو کې آیات خامخا نښې دي دا قوم دپاره چې د عقل نه کار اخلي. دا عقل ټول کې عقلي دلایل دي دې کې عقل وچلوه د شپې ورځ کې وچلوه نو الله رب العزت چې کوم باران راوری چې هغه سبب دی د رزق دپاره باران اوبه را پیدا شي نو دا اوبه هم ځان له رزق دی او دغه اوبو ذریعه ده د رزق د نورو فصلونو وغیره د راختو دارنګې د نورو زنده سرو د هغې د ژوند دپاره یو ذریعه ده. دغه زنده سر دا هم زموږ دپاره رزق دی. دا څومره زنده سر چې دي غوا ده میخه ده یو څه بل څه دي کوم چې حلال څیزونه دي خلک یې خوري نو دا ژوندي نو په څه باندې ژوندي دي. مخکې ویلي وجعلنا من الماء کل شیء حی
اوبو په ذریعه باندې هر یو شی مونږ ژوندی کړلی ژوند یو دی له هر یو شي له چې ورکړلی نو د اوبو په ذریعه باندې دی بعضې اوبه ډایرک دي نو بعضې په واسطې سره دي نو دغه اوبو د هر انسان ته هر زنده سر ته رسی نو چا ته ډایرک رسی او چا ته جدا خوراک په ذریعه باندې دا خوراک چې کوم د ځمکې نه راخیږي نو څه په ذریعه څه وجې نه راخیږي دې لپاره الله رب العزت دغه باران کړلی نو اوبې پیدا کړي نا اوبو په ذریعه باندې دغه ځمکې را ژوندی کړی نو په هغې باندې فصلونه راخیږولي و تصریف الریاح په چلولو د هواګانو کې د هواګانې چې چلیږي را چلیږي دا څوک کوي کله د یو طرف نه کله د بل طرف نه کله یو باد دی او کله بل مختلف بادونه دي خلک وایي بادي صبا او بادي نسیم او دا زوتی بادي دبور وایي دبور ورته وایي خلکو ته بادي سمبور وایي و تصریف الریاح په چلولو د هواګانو کې آیاتن خامخا نښې د قوم دپاره چې د عقل نه کار اخلي تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق نو دغه آیاتونه دي د الله چې بیانوي موږ په تا باندې په حق باندې په رښتیا باندې د حق د رسولو دپاره ستا د حقانیت د ثابتولو دپاره نو فبأي حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون نو په کم یو نښه باندې په کم یو خبره باندې رستو د الله نه د الله د خبرې نه رستو د الله د آیاتونو نه رستو د الله د آیاتونو نه بعد د هغې نه علاوه دی به په کم یو شي باندې یؤمنون ایمان راوړي او د الله خبره نه مني د الله آیاتونه نه مني نو دی به څه شی مني چې د الله نه مني نو بل به چا مني نو سو چا کې چې عقل شته پا کې ایمان شته نو هغه به د الله خبره مني نو تلک آیات الله دا قرآن کریم الله ما نازل کړلی دا الله رب العزت صفتونه ذکر کړو دلائل په توحید باندې ذکر کړو نور پسې وی تلک آیات الله هدایتونه د الله دی منګه بیانو پتا باندې د حق ښکار کولو د پاره په دې باندې حق کار کو فبأي حدیث بعد الله نو په کوم یو خبره باندې رسول د الله نه او د الله د آیاتونو نه دا خلک به ایمان راوړي وزجر ور کوي ویل هلاکت ته یاد جهنم کند د لکل افاک ناسیم د هر هغه چا د پاره چې هغه افاک دی درو جوړونکی دی اسیم ګناهګار دی افاک او اسیم ډیر زیات دروغ جوړي دا څومره چې ویل کېږي نو دروغ وایي که نه وایي د الله نه سوا بل یو مشکل کشاش دی بل فریاد رس دی بل د مختلف څیزونه یې د هغې ذمهواران شته وایي دروغ وایي که نه ځان یې جوړ کړي دروغ وایي او دا خبره چې کوي نو دا په دې خبره باندې دی ګناهګار هم دی غټ ګناه دی چې د الله نه سوا بل چا ته نسبت کوي د پیدا کولو کوي که د رزق د ورکولو کوي یو خو اسناد مجازي یا جدایي دارنګې د کم څیزونه داسې بیماری ده د بیماری دا خلک مشرکان خدا تقسیم کړي وای دا پکې د تبې ذمهوار دی دا پکې د بازو ذمهوار دی دا پکې د سرخوږي ذمهوار دی دا پکې د بچو ذمهوار دی دا پکې د قلبې ذمهوار دی مختلف پکې و کنه خلکو جوړ کړي څاروی دې پکار دی نو لاړ شه د منګي غړی هغه وګوره والته کې قبر خوا لاړ شه والته کې غوټه کا موږ والته کې ټک وای ډکه ټک هغه پوری وتاړه مطلب دا چې مال قلب مال غوا پکار دا غوای په میخه پکار دا مال قلب پکار دا چای منګلا اولاد پکار دی نو چا به څنګه وګانې جوړ کړي وړکی نو په څنګه کې چا پکې نینځک کې خو دا نو چا پکې ګټه کې خو دا ګټه به کې خو دا هغه له ټالۍ ورکړه چې مال زوی پکار دی ګټه ست وای ګټه وای ګټه باندې زوی نینځک چې ناغه مې لور مال لور پکار دا خلکو دا شیزونه تقسیم کړیو دا سدیو نو ویل لکل افاک ناسیم هلاکت د هر هغه
دروغجن د پاره ډېر زیات دروغجن چې الله باندې دروغ وایي سیمین ګناهګار یسمع آیات الله تتلا علیه اورید آیاتنا د الله تتلا علیه چې لوسته کی په دبانې ثم یسر مستكبرا بیا شی دې تکبر کوونکې بیا زیدی شی ضد کوي تکبر کوونکې یا اصرار کوي ہمیشگیری کئی اصرار کئی ہمیشگیری کئی اور مستکبرن تکبر کوونکې کأن لم یسمعها گویا کہ دا خبر ہے اوریدلی ندا دا آیاتون دا اللہ اوریدلی ندی نچی اوصلے دا سشی چی یسمع آیات اللہ اوریے او بیا پا خپل کفر بانے بیا ورزی بیا پا خپل کفر بانے پا تکبر بانے بیا اصرار کئی پا زد بانے پا کفر بانے بیا دے واپس کی گی اللہ آیاتون پریدی لارشی بیا کفر ترمان دے الگا تاغ آیاتون نو اوریدلی دا قرآن تا دا اللہ خبر نو اوریدلی نتب دا سے اگنے چی گویا کی کال لم یسمعها گویا کی خبر اوریدلی امنا دا نجدی سے خلق دینو فبشرو بیا زامین علیم نزیر ولا ورکد عذاب درناک درد ورکون کے عذاب وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا وکلچے پتو لگی دتا زمانگ دا آیاتونو شیان دسشی دے پوشی زمانگ دا آیاتون پس شیمانے اتخذها حوزوانو نسی آغی لرپ مذاق نو مذاق کئی اللہ پا آیاتونو پورے مذاق کئی کل دا قیامت خبر ہو توکے ناغی پورے مذاق کئی کل بعضی نوری خبر آگی دا احکام دا شریعت چیوتا اور مخی تکی ناغی پورے مذاق کئی کله په مانزه پوری مذاق کوي کله په بانک پوری مذاق کوي کله په صدقو پوری مذاق کوي کله روزو پوری مذاق کوي کله په حج پوری مذاق کوي لګیا وي کله یو شی په مخکې کوي کله بل کله د قران کریم آیاتونه مخکې کوي وي دی قران کریم په آیات کې داسې ویلي هغه پوری مذاقونه کوي سورۃ نمراد سورۃ نم یو وو سورۃ الدهر مګوي نو په دې کې دهر یو هم رد ده صورت شریعت وتوی په شریعت باندې روان شي شریعت قبول کړي خواہشات پس مزه شریعت پس لاړ شي نو هر یو کافر چی نو هغه بلګي قرآن کریم کې یو ځای وګوري د اعتراض کله به وي وی الله رب العزت ویلی چې تبت یدا ابی لهب وتب ابو لهب دی تباشی نو دا خو خیری دی خیری چې څوک کوي نو هغه کمزوري مطلب دا چې الله کمزور دی خلکو ته ودا کار کوي چې ودا الله خیری کړلی یا په دمو بچل باندې نه پويږي کلا یو خبره بل کوي قرآن کریم چې کله شروع کیږي نو بسم الله الرحمن الرحیم عام مشهور معنی چې دنو شروع کوم په نام د الله دسو کوئی دا کتاب دا چا دے دا اللہ کتاب دے واللہ وی شروع کم پناہ مد اللہ نمانگا یو اللہ وائی ودل دیگو خدا اللہ نے سوا خواہ تبال اللہ دے دا شرک خبر دی شروع کی او دا خبر میں لوگو دے سوچ و فکر و عقل پکار دے دا عقل خبری پدے کی کئی سوچ فکر کو کنا دا خو زمونږ د سکول ابتدائی خبری دا سورت فاتحه چې ده نو دا اول نه اول ابتدا کې نازل شوی 5 نمبر سورت ته دا نزول کې ابتدا کې چې کله یو سکول نه اوس وړو کې لاړ شي د لوکوډي سنې ازدکی نو ورپسې بیا استاد وته وی هغه بروز که تاسو چې د سکاری نشه راتله بیماری ای سزوری کاری نشرات لینو تاسو به درخواست لیکئ درخواست په څنګه حالت غوتولی کی بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر سے ہیڈ ٹیچر سے پرنسپل سے داوتولی کی نو دلته دا لیکل چې کین سو کې دغه استاد کې دغه هیډ ماسټری کې دا ټیچری کې نو دیو ته حالت کې وای بخدمت جناب دغه چې وای نو دا چاته دا بل چاته وای کنه ځان ته وای
دلته کې دا چل خی چې او ته چې لیکې نو تب ما ته دې سي لیکې ښا نو الله رب العزت قرآن کریم کې موږ ته دا چل خی چې توې نو داسې به وایي بسم الله الرحمن الرحیم یا الله ستا په نوم باندې شروع کوم الحمدلله یا الله تعالی لپاره حمدونه دي ثناګانې دي تعریفونه دي ته د ټول مخلوقات رب ته رحمان او رحیم مالک یوم الدین د قیامت د ورځې د جزا داغي مالک تی اختیارمند تی واقدار تی نو دغه هغه سرنامه شو نو ورپسې وی یا کنا عبد و یا کنا نستعين یا الله زه خو ستا عبادت کوم د بل چا بندگی نه کوم ستانه امداد غواړم د بل چا نه غواړم نو اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما پسې د لار باندې کلک کی ما تسې د لاروخه دا تخیک دا وته وی دا الله رب العزت تعلیم ورکړي التکی دیراغه اعتراض کوي الله رب العزت هغه سورۃ لهب چې ناغه می ابتدا کې ده تا ته چې داسې مسله مخه تراشی جلدی دشمن دې ستا پلاس نه رسی نو ته بس کې ځان به پوجنه نه ځان موج نه قمقل تو برکه کله چې تاسو سره اسباب نه کله تاسو سره زور نه نو بیا به مخکې کېږي نه چل خي کله عقل خي کله اخلاق خي چل وکه قرآن کریم چې سړی کله ګوري نو پدې کې وایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه خپل ځان به هلاکت ته نه غورځي علماء لیکلي چې کله ستاسو سره د مقابل په شانته د عصر حاضر مطابق اسلحه د سره نه تاسو سره عقیده داسې کلک او مضبوطه نه نو بیا به میدان ته نه ټوپ کې میدان ته ودانه دانګي دا هلاکت ته ځان غورځي یو طرف ته داغي سره بی باونو یو سبل سره نور شیدنو سره او دلته کې د سړي سره لینديري او نه په دې لیندې باندې داغه د بی باون مقابله کی دلته کې دا سازر د دې زمانه دا ټوپه کی دي وګین دی او کاغه پنده زری او کا کراشن کوب دینو په دې باندې سکیږي داغه جاس بیس نه کیږي هغه ته رسیم نه اځه د کم جنا شین را ورځي نو چې ته دغه سي د دې مقابله لزینو نوزان هلاکولی نو سبق بیا پدې ځکه پدې سه مقام کې تب داسې وې تبت یدا ابي لابي وتم یا الله دا دشمن زما دینو دا تبا کی ابو لهب دینو تبای کی زما که خپل له خو می الله چې دشمنی ته ولاړل نو تبای کی الله نه بغواړي کنه نګه دعا په لحاظ سره شي دغه نو بیا به الله نه غواړي او یا دا چې دا دعا د سره اړو دنه خیری نه دي دا خو الله خبر ورکړي چې تا پس ان شاء الله سقوط کړل نو کنن نه دینو سبب تبای تبت یدا بلا بو تب تبا شوه دے ابو لهب او دا الله سنم تبا شي وی دي ټولم تبا دے دیم تبا دے نو دغه خزم تبا نو بچیم تبا دي الله خبر ورکړي نو سورزي رست چې سورزي تیر شوي نو دې کته کړه چې چر سره شو ابو لهب سره سو شو نو داغه چې کما خزوانو داغه سره سو شو نو ازامن چې د ازامن سره سو شو قران کریم کې الله خبر ورکړي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب دا ټول نو سوي د تکبر کوي او د سګي مذاق کوي کله جو ته پته ولګي زموداتن نو د پس مذاق شروع کینو لایک لو عذاب مهین دا کسان دې پار د عذاب پکون کې می ورائهم جهنم د دې غیر چا پیر وی جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا او فائدہ ورن کی دیلا هغه سوچ دی کم کسب کړل یغنی شیئا سشی فائدہ ورن کی ولا متخذو او نه هغه سوچ نیولې دی خلق من دون الله تعالی نه سوا اولیاء په دوستانه باندې اولیاء نیولې په دوستانه باندې نیولې ځان له الہ نیولې ولهم عذاب عظیم دې د پاره دې عذاب لوی
هذا هدن دا کم چې ذکر شو دا قرآن کریم کې چې سدینو دا هدایت ته والذین کفروا بآیات ربهم او کسان چې کفر کړي د خپل رب د آیاتونو نه لهم عذاب من رجز علیم د دې کسانو د پاره عذاب دی دا عذاب درناک عذاب دی اورلا ورپسې بیا دلائل په توحید شروع کړي حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم نازل دلدی د کتاب دا الله د طرف نه چې غالب دی حکمت والا ان فی السماوات والارض یقینا په اسمان نو زمکه کې یا په پیدائش د اسمان نو د زمکه کې خامخا نخیری للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وفي خلقکم استاس په پیدائش کې وما يبث من دابه او اچ خورکیب د زند سرنا په اسمګه کې الله رب عزت چې کوم زند سر خورای نو پدې کې مخامخا نخې دي دا قوم د پاره چې یقین لري وقت اختلاف الليل والنهار او په بدلولو را بدلولو د شپې او د ورځې کې وما انزل الله من السماء من رزق او هغه چې الله را ورولي نازل کړي د اسمان نه من رزق د باران نه فاحیا بالارض بعد موتها نجوندی کړي په دې باندې اسمکا رستو د وچې دود دینا او تصریف الرياح په چلولو د هواګانو کې آیات خامخا نخیری لقوم یعقلون دا قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي تلک آیات الله دا آیاتونه دا الله دی نتلوها علیک بالحق او بیانو موږ دلته پتا باندې په حق باندې پرشتیا باندې د حق کار کولو د پاره نو فبای حدیث بعد الله نو پکمه یو خبره رستو د خبرې دا الله نه او دا الله د آیاتونه یؤمنون دا خلق به ایمان راوړي ویل لکل افاک ناسیم ہلاکت ہے دا ہر آچا دا پانا چاہا دے غٹ درو جن درو جوڑون کے دے آسیمین گناہگار دیں یسمع آیات اللہ اوری آیتون دا اللہ تطلع رہے چلو سے کی پدبانے سم یسر مستقبرہ بیا شی دے تکبر کون کے بیا پزید شی پا تکبر کی شی یا سم یسر نو بیا دے اسرار کئی پا دے خپل کفر بانے مستقبران تکبر کون کے کارلم یسمعها گویا کہ اوری دلینی دا آیاتونا فبشروا بعذاب علیم نذیر ورور کدا عذاب درناک واذا علم من آیاتنا کلچی پتو لگی دتا کلچی پوشی دے زمن پایاتونو باندې شین د سشینا پس شی باندې پوشی نه اتخذا هوزوا نو اني سی اغیلر په مذاق باندې اولئک لهم عذاب مهین دا کسان دې پاره د عذاب رسوا کونکه عذاب پکونکه می ورائهم جهنم د دې غیر چا پیر به جهنم دی په منځ کې غرزولې شي نو غیر چا پیر به ته جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا او فائدہ به نور کوي دیلا ما کسبوا اغه سجدي کم کسب کړي شین د سشي ولا متخذوا من دون الله اولیاء او نه به فائدہ ور کوي اغه سم چې نیولې دي د الله نه سوا په دوستانه باندې ولهم عذاب عظیم او دې کسان د پر عذاب دی لوی هاذا هدن دا قرآن کریم ہدایت تے والذین کفروا کسان چی کفر کرلے پایاتونو د خپل رب باندې لهم عذاب من رجز علیم دې کسان د پاره عذاب دے د عذاب درناکنا الله رب عزت مولا قرآن رسول الله من توفیق اللهم قنا عذابك كما تبصر بعد ربنا سلام عليكم Mm-hmm.